باب ما جاء في الغسل من الجنابة. حدثنا حناد حدثنا وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن خالتي ميمونة قالت وضعت للنبي غسلا فاغتسل من الجنابة فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثم أدخل يده في الإناء فأفاض على فرجه. باب ما جاء في الغسل من الجنابة. باب ده په بیان د غسل کولو کې د جنابت نه، یعنی د جنابت نه چې کوم غسل دی د هغې طریقه کار څه شی دی که نه. نو دې حدیث او دې باب کې هغه طریقه ذکر کوي چې د جنابت نه به غسل څنګه کولی کېږي او د نبي علیه صلات وسلام مبارک نه پکې کومه طریقه موږ تاسو ته منقول شوې ده. نو دا روایت د حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها ده. دا فرمایي سوایا قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا. ما د نبی صلی الله علیه وسلم د فارا او د غسل کې خودلی ښه په دې غسلن کې دوه قرات دي، یعنی دا دوه نشان اعراب په دې ویل کېږي غسلن او غسلن. قال هو علامه بنوري وی دوه قسمه قرات پکې کولای شي، یعنی دې باندې دوه اعراب ویل شي، په غین باندې ضمه هم ویل شي او په غین باندې فتحه هم ویل شي. به به کې دا ویل دي چې دوه صحیح دي، دوه څه دي صحیح، غسلن یا غسلن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وګو کې خودري د پاره د غسل فغتسل من الجنابه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غسل کو د جنابت نه وسنګ کارو یو کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې کوم غلوخه او تخود پای کې د جنابت د غسل کول د پاره وګوي کنه. هغه بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام غلوخه خپل غس لاس باندې چې کوم دې سکو راواړولو علی یمینه په خیلاس باندې فغسل کفیه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خپل لاسونه ولوینځل ثم ادخل يده في الاناء. چې کله دا دوه لاسونه صفا کړی شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس ور داخل کړل فغلوخه کی فافاض على فرجه. دا غینه وبچ کم د خپل شرمګا باندې راواچولې ثم دلکا بيده الحائط او الارض. هغه شک پکې دراوی دی کنه چې حائط ویلې دی او که ارض ویلې ده. بیا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل لاس کومګل په دیوال پسې یا پس مکه پسې دا د پاره د زیادت هغه صفای او چې کوم هغه عام موتا ته نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم راکړي کنه چې لاس په دغه پسې کومګل شي بیا په څه بدبو ورنخلي. هر چې مبارک صلی الله علیه وسلم هغه بول براز نو په داسې صفت باندې نو موږ تاسو ته تعلیم دی ښا. چې حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي په صحیح روایتو کې بیا ثابت ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام با غټو د سماعت ته لاړو او زب پسې ورلم ما بالته کې قتل وکړل نو الته به هیڅ موجود نه و سیوا د بشکو خوشبو بر په ما باندې لګیدا او نو بس موجود نو خبره پوه شو. دا مې د دې د پاره ویل چې را موږ تاسو ته دا حکم را پاتې چې کله استنجا وکړو د استنجا نه وروسته د لاس خپا کول پکار دي چې بیا هغه مخ راوړی کېږي او خولې راوړی کېږي کنه چې هغه بدبوتی نه لري شي. نو څوک ته اعتراض وکړي چې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک کې خدای علت نو کنه هغه علت پته نو موجود بیا ولې کړی شي وي نو موږ وایو دا تعلیم للامه امت ته تعلیم ورکړي. نبی صلی الله علیه وسلم مبارک حالات شي نو خبره باندې پوه شو حاجی. ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه. دعاء ها انا پنځبيره مې وروړم ثم مضمض کله کې وای پاتې دنیا د باندې نن بل کړهوا ثم مزمز زری مو وای ها ثم مضمض او کنه سم د خپل سوي سره وروته ګراوته. نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم مبارک سو وکړه خلیت یې وبور واچولې واستنشق او بیخ پوزي ته وبور واچولې. نو پدې کې هغه مخ کې باب کې تاسو فکر کړی اختلاف تیر شوی چې په غسل کې او په اوداسه کې استنشاق او مزمزه کول د دې څه حکم دی؟ مخکې تیر شي نو بعض ائمه په نسبت چې کم دی پکې ضروری وکړه د بعض ائمه په نسبت پکې ضروری نه بعضو پکې فرق کړی دی په غسل کې او بعضو فرق کړی دی په اوداسه کې بعضو فرق کړی دی نارینه او د زنانه په اعتبار سره هغه تفصیل سره مخکې خبره ضرورت دی شو کنه شو. نو بعد امام منفر رحمت الله علیه په مذهب باندې دا مزمزه او استنشاق په غسل کې دا وسنګ کولای شي. مزمزه به دسی کولای شي لکه دا کې لیکلي دي په منیت المصلی کې چې وبو راوغستل شي د دوه قولې د علماء
په ډکه خولې باندې به چې کوم د اوبه خولې ته ور واچولی شي نو چې په وکړی شي په ډکه خولې باندې یو قول چې کوم دی په مزمزه کې دا دی. دویم قول په مزمزه کې چې کوم دی د علماء احناف دا دی چې غرغره به ورکړی شي. غرغره پېژنئ خو چې خولې ته ور واچولی شي او بل یې کې هغه نور طریقې کار خو تاسو ته یاد دي اوس اوبه نشته چې دلته پریکټیکل کړه. یو دوه طریقې په دې مزمزه کې د احنافو دي ښه نو تاسو دواړه کوئ هم په ډکه خولې اوبه اچوئ او پکې غرغره کوئ دواړه باندې جمع راغله. نو مبارک صاحب رحمت الله علیه طریقې کار په اکثرو ځایونو کې دا چې هغه مبارک چې جمع به ممکنه وه په د دوو اقوالو منځ کې د درېو اقوالو نو جمع به یې کوله. فکر درته راغی هغه اختلاف نو میزان چې کوم دی ایسته لکه د اذان کې چې کوم دی دا ګوتې کولول دي که نه نو یو روایت کې راځي دی فقه کې یو طریقه ده چې د دې ګوتې د غټه د صبابه ګوته نه دي داسې وکړل شي د سیده طریقه. فکر ورته راغی په نورو کتابونو کې لیکلي چې د غټې ګوتې د نوک په کول کړی شي داسې دواړه قسمه روایت په فقه کې شته دی. نو یو مبارک صاحب رحمت الله علیه به جمع راوستله. جمع به څنګه راوستله دا دواړه ګوتې به داسې یو ځای کړي داسې ته خو ګوره دا دواړه به داسې یو ځای کړی شي دا به داسې کول کړی شي ګورې هم پکې هغه نوک کول شو هم پکې د دې ګوتې هغه لاندې ځای کول شو جمع به یې کوله. داسې لوی خلک دي که نه حتی الوسط هغه جمع راولي که نه تاسو ته ما ویلي وو امام عبدالوهاب شعراني رحمت الله علیه دا شافعي المسلکې دی او لوی صوفي دی خو دې سره د دې نه چې دی شافعي دی اکثرو ځایونو کې دی هم د داسې حتی الوسط هغه اختلاف نظر مباسي او د کتاب کې لیکلي دي انوار قدسیه کې چې تاسو هم داسې یو کار کوئ دا کوم چې احناف او شوافع او دوی منځ کې دا کوم اختلاف دی حتی الوسع چې کوم څه کوئ هغه اختلافي مسلې نظام مباسي او اتفاق وکړي ګورئ خبره باندې پوه شو هغه تطبیق پکې یو قسمه تراوي په پوه بنه شولې نو مزمزه کې طریقه دا شوله او استنشاق خلی ته وبچ شکم دی چول دي دا چونکی به ور واغستل شي پته ګوري او دا وبو چې کم دی سپېمو ته ونیول شي صاحب په کې دند راخو شي دې زه پر چې کوم دا دې دې ته دې ته راوړل شي او علامه به دی چې دا دماغ چې کوم دا تریخ شي ترخواله دا دوه خبرې چې کوم دی دا حنفي مسلک په مطابق باندې دا په غسل کې ضروری دي ښا او درېمه خبره کې ضروری ده چې په ټول وجود باندې وبو پکې اچول ضروری دي. دا د غسل طریقه متخی کنه کپو به نه شولې نو دا په غسل کې لازمي خبرې دي. په کوم څه سره صائم روزدار چې دې غړغړه کوي په روزه کې یا مثال په تور باندې استنشاق کوي روزه ماتي کې ځکه وبدن نزي نو دې بیا څه شي کوي دې په حالت د روزه کې دا کار نه کوي دا بیا پرې خو دی شي نور غسل به وس کولای شي او دا بیا چې کوم نه ماخام به کولای شي ماخام چې کله روزه ماته وکړي شي باغ ټیم باندې دا کار کوي الکه پوه شو او دې ته پوه نه شوې او بیا چې کوم دریم کرات می ته ویل په ټول وجود باندې هغه وبرا چول دي چې یو ځای هم دا غینه وچ پاتې نشي. وغسل وجهه بیا نبی صلی الله علیه وسلم مبارک خپل مخ وینځلو وزراعيه بیا نبی صلی الله علیه وسلم دوه مټي وینځلې فافاض على راسه بیا نبی صلی الله علیه وسلم مبارک چې کوم دی وبرا واچولې په خپل سر باندې ثلاثن درې کړه. ګوري د مسی ذکر پکې را نه دی خو لکه مس پکې وشوله ځکه چې دا خو د طریقې کار دی کنه دا عام او داس چې کوم مونږ یو تاسو یې کوو دا نبی صلی الله علیه وسلم د غسل مخ کې کړی دی. ګوره استنجا پکې وشوله خولې ته وبو پکې واچولې شوې او په مو ته واچولې شوې مخ ته واچولې شوې مخ وینځل شو پټي وینځل شو مس وشوله څه پکې پاتې شو په پاتې شوې کنه نو په دې کې تاسو به ودور الازاح کې ویلي او دا رنګ په نور کتابونو کې هم تاسو ته فقه ویلي دي ویلي نور الايضاح کې څه لیکلي دي چې کله غسل کې نور غسل وکا غسل نماز کې او داس وکا خو په بسکه اخیری ته پرې دي سی ویلي دي دا ویلي دي خبره ته فکر کوئ په خوا وخت کې د څه غسل خاني نه وي کله زموږ چې کوم غسل خاني چې موږ په کې چې د مخې سره متلي اوبه جمع کېدلې دغه څه غسل خاني ما په خپل باندې د کوچیان لیدلې دي ښا کوچیان څه ځای کنه ستړي کنه او پای کې دوه غټې څه په خودري هغه غټو باندې د پاسه ودرېږي او غسل کوي اوس یو نو باندې چې چوپالګي ته تاوکړه د پاسه به کوم یو چیز باندې کې خو دی ټاټ وغیرہ څه شي چې ساتره بیا باندې کړي په دې کې د غسل کوي دا وبستانه راځي او کوم په غسوري کې جمع کیه کم ځای چې کنهسته دی او دا نو کې بیا جذب کوي څه وخت باندې چې لختي ته نه وتلی اله کوم خبره کوي نه شو نو ته به غټو ولاړی نو خو لوګ باندې کې زین دا وبچ راځي هغه غټو تلاندې لګي کنه او بو غټو تم کله کله راوچتی شي چې راوچتی شي نو تخ په مخ کې ځلی دي اوس هغه بیا ښه کړي کس خاینه کړی نو دا ته چې وایي چې ته د غسل کې اخیری تخفیف پرې ده مقصد دا دی چې ته نور غسل وکړي او دا نه فارغ شي نو بیا وسو کې په اخر کې خپې وینځه چې هغه ګنده نشي کنه خبره پوه شو
اوس داسې غسل خانه لکه زمونږ او ستاسو د غسل خانې چې دي په دې کې خو ګندګي نه پاتې کېږي که نه په چمبلو کې سړی خپې پرتې اول د ښه ووینځلې اوبه ټولې په پار ته وځي دننه نه جمع کېږي نو که په دې کې د مخکې خپې ووینځلو نن څه دی صحیح دی څه پاک پکې نشته دی خو په اخره کې بیا هم لږ څه ور واچوه لږې څه اوبه مو ور واچوه چې دا خبره د تم حاصله شي چې خپې به څه کوې په اخره کې وینځي اسراف په پکې ډېر نه کوې اسراف په پکې ډېر نه کوې هلکه په دې خبره باندې پوه نه شوې بیا څه چلو ثم افاضوا على سائر جسده نبی صلی الله علیه وسلم مبارک بیا اوپر واچولي په تمام وجود خپل باندې ثم تنحى بیا د دې ځای نه لرې کړی شو لرې شو فغسل رجليه بیا نبی اسلام مبارک خپل خپې وینځلې په آخر کې خپې وینځلې دا زمونږ د احنافو دپاره هغه دلیل دی د غسل چې کوم هغه طریقې کار دی خاص کار په دې خبره کې چې غسل کې د خپې به څه کوي آخر ته وینځل کېږي په دې خبره باندې پوه نه شولې دا د غسل هغه طریقې کار دی ته وښودلو په دغه طریقه باندې هغه غسل چې کوم دی کول پکار دي دغه سنت طریقه ده خو مولانا دا کوم اودس چې د غسل نه مخکې کولی شي دې کې یو خبره یاد ساتئ دا اودس چې کوم دی که نه د دریو خبرو نه علاوه ده چې ته کوم ویلې سپېمو ته اوبه اچول خولې ته اوبه اچول او ټول وجود باندې اوبه اچول دا نه دې نه علاوه خبره کوم اودس کول وایم اودس خبره کوم په اوداسه کې خو خولې ته سپېمو ته اوبه اچولې که دا به ته مستثنا کړو اسی اودس کول په جنابت کې څه حکم لري په غسل د جنابت کې فکر وکړئ نو دا فرض واجب نه دی خو سنت طریقه ده که نبی صلی الله علیه وسلم مبارک وکړه نو موږ او تاسو چې کوم بارم څه پاتې ده سنت را پاتې ده نو که چا ونه کړه نو داسې نه ده چې مثال په طور باندې هغه څه ونه شو غسل یې ونه شو نو غسل یې شوی دی چې تر څو پورې دغه درې خبرې پکې کړي چې خولې ته اوبه اچولي سپېمو ته اوبه اچولي مزمزه ورغړه ده او ټول وجود باندې اوبه اچولي چې داسې یې کړي غسل یې شوی دی جنابت نه پې وتلی دی خو هغه سنت طریقه چې کوم طریقې کار اتې پاتې ده او به کله پوره کېږي چې اودس وکړی شي په ابتدا کې به څه کوي اودس به کوي فکر دې براغلی قال ابو سعد بیا چې دا پکې مبارک حضرت عائشہ میمونه رضی الله عنها فرمایل چې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک اول په ګس لاس باندې اوبه راواغېستل په خیر راواړولې بیا دواړه لاسونه وینځل بیا یې لوښي ته چې کوم د څه وکړه لاس ور دننه کړل زموږ خو هغه طریقې کار دی چې زموږ خو لوښي داسې نه که نه موږ ته پیپ لګېدلی دی که فکر وکړی دی او یا چې کوم یو لوښی یا بل لوښي نه پې اوبه راړو خو بیا هم د غسل او د اودس نه مخکې درې کرته لاس وینځل څه شی دي سنت دي دې خبره باندې پوه شوئ که پوه پې نه شولئ او بیا خو موږ د لوښي ته لاس نه ور دننه کوو بیا خو چې کوم په لوښي باندې ترې اچو ځان ته آیا پر پیپ فواره لګېدلې ده خبره باندې پوه شولې نو بیا هم د دې د مخکې که څوک لاس وینځي نو څه بده خبره ده سنت یې پوره کړه او که چا وینځل نو سنت نه پاتې دي بیا هم نه قال ابو سعد حدیث حسن صحیح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث بارے کې لیکي چې حدیث حسن او صحیح دی او په دې باب کې د ام سلمہ رضی الله عنها حدیث هم دی د جابر رضی الله تعالی عنہ د ابو سعید خدری رضی الله عنه د جبیر بن مطعم د ابو هريره رضی الله تعالی عنهم د دې ټول احادیث په دې باب کې وارد دي یعنی د دیو نوم روایت د قصید نبی صلی الله علیه وسلم شوی دي ها حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن هشام بن عروه عن ابي عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يغتسل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم و نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذا اراد ان يغتسل من الجنابه کله چې مبارک اراده وکړه چې غسل وکړي د جنابت نه بدأ بغسل يديه قبل نبی اسلام شروع وکړه بغسل يديه په وینځلو د لاس سره قبل ان يدخلهما الاناء مخکې دینه چې داخل کې نبی اسلام مبارک د دوه لاسونه چاته لوخي ته ثم يغسل فرجه ويتوضا بیا مبارک چې کوم د استنجا وکړه ويتوضا وضوءه للصلاه وضوءه للصلاه بیا مبارک او دسو کو دس یو دس لکه څنګه او دس څنګه کیږي دا پانځه د پاره څنګه او دس کیږي ها ثم يشرب شعره الماء ثم يحث على راسه ثلاث حثيات بیا نبی اسلام مبارک چې کوم د خپل وختان چې کوم پایو بور واچولې ثم يحث على راسه ثلاث حثيات درې هغه چونګونه و چې کوم دی یا درې لپی وبو دا نبی اسلام مبارک په خپل سر باندې راوچولې ګوره ول او دس شو په صحیح طریقه خپل لکه څنګه چې سره د مانزه لپاره او دس کوي بیا د هغې دپاره چې کوم دی پسې ورپسې سر انځل چې د سر نه فارغه شي بیا پسې په خیر طرف باندې چې کوم دی اوبه ور اچول بیا ورپسې په ګس طرف باندې اوبه اچول په دغه طریقه باندې غسل کول دا سنت طریقه ده او نور هغه طریقې پکې هغه خبرې پکې نور حدیثو کې ثابت دي چې مخکې هغه زینځل په کار چې په کم ځای باندې ګندګي لګېدلې ده که نه د خبره پوه شوئ او په ښکلي پاک ځای کې کول په کار دي او په داسې ځای کې چې تاسو پکې څوک کیني نه او په داسې حال باندې چې لکه ته پکې قبلې ته مخ نه کړي خبره باندې پوه شو هغه ټول آداب دي بیا هغه د فقه کتابونو کې سره ذکر شوي دي ها قال ابو عيسى
هذا حديث حسن صحيح وهذا الذي اختاره د اهل دې حدیث العلم. باره کې هم د لیکي چې دا حدیث حسن او صحیح دی او بیا فرمایي چې وهذا الذي اختاره اهل العلم في الغسل من الجنابه وي دا هغه طریقه ده چې غوړه کړی د اهل علم په غسل د جنابت کې ها چې څه کوي انه يتوضا وضوء یو او داس للصلاه کوي د پاره د مانځ او داس پکې پشان د مانځ او داسو ثم يفرغ على راسه 3 مرات بیا به 3 کرته څه کوي په سر باندې وبراچي ثم يفيد الماء على ساري جسده بیا په ټول وجود سره وبراچي ثم يغسل قدميه اخر کې به چې کوم دی بیا خپل قدمونه انځلو په دغه اسانه طریقه شو اول تر چې کوم دی غسل کول دي داس کول دي په شاده څه شي د مانځه ټکه څه کوي چې دغه څه او داس ته بل او داس نه د کوم دغه او داس ته بږي لکه څنګه چې موږ د مانځه لپاره کوو او بیا چې کوم دی افسرین ځلې به په خیتر په غس باندې او په اخر کې بیا خپین ځلې والعمل على هذا عند اهل العلم وقالوا ان غسل الجنوب دا عمل په دې باندې اهل علم دي او دی فرمای که یو سړی جنوب انسان په وګو کې چې کوم دی ځان سکو ورخته کو وي غپې پکې واینا او داسې ونه کو نو دا غسل سره جایز دی تاسو ته مو ویل کنه دیو په غسل د جنابت کې او داس کول لازمی نه غني سنت غني سنت دی خو واجب فرض نه دی یعنی چې بغیر د دین اصل نه ټیکيږي غسل د جنابت نه ټیکيږي دیو د سینوي ها او قول الشافعي واحمد واسحاق او د ظواهر په نسبت باندې کوم دی کنه هغه وی دا به ضروری دی ها اهل زوال زوي او کنه غیر نه بغیر چاونه کنو غسل نه کیږي دا د ظاهر په نسبت باندې هم سبب